تاسو یو لفظ باندې شروع وکئ کلاو کا کم مونځ چې توې الحمدلله رب العالمین دا کلاو کا ته تفسیر کلاو کا د قرآن مذهبونه کلاو کا قرات سبا کلاو کا قرات شاسا کلاو کا د امت قرات کلاو کا تا ته پته ولګي الحمدلله ویل شي الحمدلله ویل شي اره ایاک نعبد په ځای باندې چا ایاک ویلې چا ایاک ویلې چا ایاک ویلې نستعين په ځای باندې چا نستعين ویلې لیکن تا ته ګم صرف په دې درا چلې د امام سے مذهب مخبلوا وجه صدا سلور لاري دي اره په قران کې اتیا لاري دي لیکن منګ یو مذهب قبول کړل اختلاف نشتا دغه شان منګم وایو راشه په مذهب پس سنت کې په سلور مذهبونو کې یو مذهب قبول کې اختلاف نشتا 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 اختلاف بیا نشتا زما مراد دا کله چې تاسو ته حدیث وای دا یاد ساتئ دی درته دا حدیث صحیح ده دا حدیث ضعیف ده دا حدیث ناسخ ده دا حدیث منسوخ ده دا حدیث راجح ده دا حدیث مرجوح ده دا حدیث اولاد ده دا غیر اولاد ده تاسو ته چې څوک هم حدیث وای دا الفاظ وای دا حدیث صحیح ده دا حدیث ضعیف ده دا حدیث ناسخ دا حدیث منسوخ دا حدیث راجح دا حدیث مرجوح دا حدیث اولا دا حدیث غیر اولا لیکن کله چې سنت په سو کم دانوي دا سنت صحیح ده دا سنت ضعیف ده اجي صاحب د سنوي بلکې دا سنت ده پته لګي سنت کې صحیح او غیر صحیح نشتا سنت کې صحیح او ضعیف نشتا سنت همیشه سنت ده سنت همیشه صحیح ده په سنت کې راجح مرجوح نشتا سنت همیشه راجح ده سنت کې اولا غیر اولا نشتا سنت همیشه اولاد ہے سنت کی ناسخ منسوخ نشتا سنت ہمیشہ ناسخ دے بیا والا جسم چې په کم کې اختلاف نشتا هغه والا حدیث کې اختلاف دے حدیث براولی په سنت به وتلی کله سنت موافق دے حدیث نبی وی قبول کا کله سنت مخالف دے نبی وی پردا طرف په قرآن به وتلی کله قرآن مطابق دے نبی وی قبول کا کله قرآن مخالف دے نبی وی ترکا دویم لفظ داده که تاسو اورئ نکاح سنت دا سو کم دانوي نکاح حدیث ده اره نکاح سنت دا طلاق په خی طرف له سنت دي بیت الخلا ته په دې طریقه له سنت دي د وته کې دو سنت طریقه دا تاسو چې الفاظ ذکر کوئ سنت ذکر کوئ د وجه نه زمانه به فرمای سنت ونیسا حدیثو کې صحیح شتا ضعیف شتا حدیثو کې ناسخ شتا منسوخ شتا حدیث کے اولا شتا غیر اولا شتا ضعیف شتا مضعیف شتا کمزور شتا منگلت شتا لیکن زما سنت د اختلاف نہ پاک دے من کے تا تعلیم در کو تاوری دلیل اعتراض ذکر لے کتاوری دلیل تاوری اعتراض نو کرے من در تر سنت تاکید در کو چی اختلاف پکی نشتا من در سنت تاکید در کو چی اختلاف پکی نشتا دا سو الفاظ کی ما فرق بطور ذکر کو چې نن سبا بعضې خلک په دوکه کې لوي موږ چې ځان ته اهل سنت وایو دې وجې نه وایو چې موږ تاسو د اختلاف نه بچ کړو موږ ته د فرقواریت نه بچ کړو موږ د فتنې او فساد نه بچ کړو اره فرقواریت په دې نه کنټرولېږي هر سړي ته اجازت ورکړه چې خواښه رادي کوي لکه نن سبا بعضې ډمان راوځي که تاسو خیال او نظر کړی نو هغه ډمان وایي په یونیورسټۍ کې پروفیسر صاحب ډانس کوي دا زما ستا د وطن پلار دی چې بچو ته پلار ګیرت ښایي تعلیم ورته ښایي ډانس کوي او ډانس ته بیا د ثقافت نوم ورکوي د پردی تور سرې څه ډانس او بیا هغې ته د ثقافت نوم ورکول اره زه د غیرت نوم ورکوم زه درته د سپي نوم ورکوم د خنزیر نوم ورکوم د خر نوم ورکوم زما په الفاظو نظر وکړه دا ثقافت نه دی دا سامریت دی اولنی ډانس د موسی په مقابل کې کم موسی و چې هغه ته به یې سامري وایو هغه ډانس کړی دی موسی د هغه مخالف ودرېدل دی زه موسی جلال والا دی زه د موسی په قدم قدم دم جلال والا یم د سامري جواب دوی دیو حقوق العباد ته څومره ټچ ورکړل دی آیا پکې څه پخوا نه دا اعتراض
ما ته تاسو کې جی وجه ما ته وجه دارا تاسو حقوق العباد ته ټچ نار کوي ما څنګه وای زماره پلار پکور کې زماره تور حق ده اره تا په منبر باندې زما پلار ته دا ویل چې د دې تور حق ورکا ما چې تا ته پته را ستا پکور ستاره تور حق ده مولا ته ویل صح جته زما په سر پټکې ده زما په سر باندې پټکې ده د ویلو ساجد ده چې زما په سر پټکې ده تا ته پته رستا پکور کې حق ده ورکا چې کوم شی دومره تا ته معلوم ده تا ته مولا وایي بل ورځ به وایي چې زما ښځه په دې جامو کې پته ده په دې کې دننه څه دي زه به تله جایم چې په سر یې یخته دي لږ پسې ښکته راشه سترګې دي بیا پوزه ده بیا خوله ده بیا غوږونه دي بیا پسې لاندې ویمه بې شرمه درشي د ویلې څه حاجت دی دا اعتراض وکړه ډانس وړه مسله ده ستا نیا ورته وړه مسله ویل ده فقها د امت فرمایي کوم سړی چې ډانس کوي اره د ده ګواهي مه قبلوه شهادت یې نه قبلېږي د امت فقها وایي هغه پیغام هغه دعوت ته مزه په کوم کې چې ډانس دی په کوم کې چې د نبي د سنتو مقابله ده په کوم کې چې د رب سره جنګ ته بړې تړل دي زما د رب نبي د دې امت صحابه هغه دعوت ته نه دي تللي مزه ورته تا ته وړه ګناه او زما نبي چې کوم کار ویل دی اوله مسله نه ده یا به زه تر سلمان پارسي اولاد یو یا به د سامري اولاد یو سامري ته ډانس وړه ښکارېده موسی ته غټه ښکارېده سلمان پارسي هغه صحابي دی زما نبي فرمایي سلمان منا سلمان زمن نه دی د مدینې په کوڅو کې روان دی یهود ته ګیر شاپېره داسې تاوش ورته وایي دا ساجبه نبي دی ستاسو د وړو ډکو امتیازو چلن درته ښایي دا وړې مسلې ته ښایي څنګه چې د دې اعتراض دی چې ډانس وړه مسله ده زما په الفاظو خبر کوئ اره دا دلایل د چا پلار هم نشي ټول کولی دا ما تیار کړي په سختو دي دا د چا نیام نشي ټول کولی که داسې پروفیسران دي ځان وشله یا مې نشي ټول کولی او که ته امت ته شپږ زره کراته دوکه ورکړي بیا یې نشي تر کولی تاسو د سلمان پارسي نه ستاسو نبي تاسو ته داسې وړې مسلې ښایي او ورته وایي سیخول دي وایي د وړو غټو مکیازو طریقې ښایي سلمان سینه وډبوله او زه د سلمان پارسي روحاني اولاد اهل سنت والجماعت د صحابي په قدم دم تا ته جواب درکوم وی فرمایل صرف دا نه ښایي دا هم ښایي چې درې کاڼې استعمالوئ دا هم ښایي چې قبلې ته مخ کوئ مور ته شا کوئ وړې ټکې متیازې کوئ راغې زما نبي ته وایي یهود رانه تار شوي یا رسول الله ما ته وایي ستا نبي تاسو ته داسې وړې مسلې ښایي زما نبي ورته څه فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد اره زما مثال ستاسو دپاره په مثل د پلار دی سلمانه زه د امت دپاره پلار یم ستاسو دپاره پلار یم زه به تاسو ته هره طریقه ښیم مایل حاجي صاحب د نبي علیه السلام سره زما ستا رشته روحاني ده روحاني موږ اولاد یو دا دوه الفاظ ذهن ته واچوئ یو ایمان اصل دی یو ایمان نسل دی یو ایمان راوړو والا دی یو پچا چې ایمان راوړی شي ما تا ایمان راوړ دی پچام راوړ دی په محمد هم ایمان راوړ دی اره ایمان ما تام راوړ دی ایمان محمد هم راوړ دی فرق دا دی ما تا په مصطفی ایمان راوړ دی مصطفی په بل نبی ایمان نه دی راوړی په دې کې ستاسو د شلو سوالو جواب دی امام اعظم صاحب د چا مقلد دی رسول الله په چا ایمان راوړ دی ته دې تپوس وکړه یو ایمان ستا دی یو ایمان زما دی ما تا ایمان راوړ دی په مصطفی هم راوړ دی مصطفی ایمان راوړ دی په چا یې راوړ دی نشته پته لګېده ایمان راوړو والا تمې ایمان راوړو والا مصطفی هم دی لیکن تا په مصطفی ایمان راوړ دی ستا ایمان نسل دی په مصطفی دی ایمان راوړ دی ایمان خو مصطفی هم راوړ دی د
مصطفی ایمان اصل له ثابت شو یو ایمان نسل له یو ایمان اصل له امتی ایمان نسل له امتی ایمان نسل له مصطفی ایمان اصل له اصل ایمان والا پلار دے نسل ایمان والا اولاد دے بیا ہوا جس زمان نبی اصل ایمان والا دے مثال دے پلار دے ستا ایمان نسل والا دے مثال دے دا اولاد دے بلکہ زد دعویم رب قرآن وی لتؤمنن بی ولتنصرن بی ارے ہر نبینا رب وعدہ غستوا کہ مصطفیٰ صاحب پا دور کی راشی ایمان با امراوڑی مدد با ام کے ہر نبی پہ ایمان راول دے ہر نبی زمان پا نبی ایمان راول دے دا ہر نبی ایمان نسل دے نسل ایمان والا اولاد دے زمان پا نبی ایمان راول دے زمان پا نبی ایمان اصل دے اصل ایمان والا پلار دے تمام کائنات نسل ایمان والا دی مثال دا اولاد دے زمان نبی اصل ایمان والا دے مثال دا پلار دے زمان نبی پا منزلہ زمان دا پارا دا پلار دے زمان نبی زمان دا پارا پا منزلہ دا پلار دے چکر زمان دا پارا پا منزلہ دا پلار دے بیا ہوئے دا پلار پا وڑا وڑا خبر پا ستلل لازم دی کنا حلالی اولاد دیتا ہوئی ستا پلار دا پارا کرد شرام صلی اللہ علیہ وسلم دا غاٹت مائی صاحب جواب قرآن کی موجود دی چرته روانه کی دی جواب قرآن کی سنگ موجود دی مائی قرآن کی رب قرآن کی دی ذکر کر لے چنن تاکی خارق ولگید شیطان دا پا کتاب شو او ٹنگی دل در کری دن را وکنستی لوبی در سوکری او تیپا سامیری توب کی گٹ کری ڈانسونه دی وکڑو کله چې تا ډانسونه وکړو زړه دې یخ کو او بیا دې دا ویلې چې دې مسلې نه قلار شي غټې مسلې مای زما د نبی په الفاظو کې موجود ده چې دا هم غټه مسله ده او کوالم ده ستا د دې سویمه د شریعت منع کړل دې ته وایي الحاد والا چې ثابت شوده شیز نه انکار کوي زما د نبی په دور کې داسې حرامیتوب چا نه دی کړی که نه هغه به ورسه بېلې لوبې کړې وي د عمر په دور کې به دې کړي وي چې تا ته د ایمان او د غیرت زور خولوي خو اسلامي حکومت نشي وایي ظلم کېږي مایي ته دغې ته ظلم وایې چې ستا سر قلم شي ته دې ته ظلم وایې چې په دې ملک کې څوک راپاسي ډز وکړي خو د رب قرآن ظلم څه ته وایي ومن اظلم ممن کذب بآیات الله د هغه سړي نه غټ ظالم څوک دی یو ظلم دی یو اظلم دی تر ظلم خبره کې ظلم کچېره ازلم غټ دی رب وای ازلم هغه کس دی زیات ظالم چې د الله آیاتونو له لته ورکړي ته د الله د نبی خبرو له لته ورکړي د رب قرآن له لته ورکړي تر دې ظلم ته نه ګورې او تر ډاس ظلم او تر قتل ظلم ته ګورې یا خو ته شریعت نه منې یا محمد نه منې یا اسلام نه منې که دا دې منو دی تا به دا اعتراضونه نه کړي او مای چل ته وایې چې اول دې په غټو مسلو باس وشي که دا خو دا اعتراض خو به ته د رب په قرآن هم کې خو تا راغستی نه دی که دا اعتراض به پې تا کړی ده ویل هغه څنګه مای د لوط علیه السلام په قوم کې شرک و که نه و حاجي صاحب وایي مارتل رب چې د لوط علیه السلام ذکر په تمام قرآن کې کوي د شرک ذکر یې نه کوي رب د دې ګناه ذکر کوي چې الک څه زنا کوله مای د الک څه زنا غټه ګناه که شرک غټه ګناه دی ما ته وایي شرک غټه ګناه مای تا به بیا دا ویلی چې الله ته څه شوي دي چې د دې وړي ګناه ذکر یې کوي او دا غټ شرک ذکر نه کوي شعیب علیه السلام قوم په نام ټول کې کمی زیاتې کوي او شرک هم پکې دی رب یې د شرک ذکر نه کوي رب یې چې ذکر کوي د ناب ټول کوي حالانکې ناب ټول وړه ګناه شرک غټه ګناه تا به دا اعتراض په رب هم کولی چې د وړي ګناه ذکر یې کوي او د غټې نه کوي د وړي ذکر یې کوي او د غټې ګناه ذکر نه کوي د دې مثال داسې دی لکه یو کس راپاسي او زمونږ په دې ملک کې اسلامي حکومت او په چا د زنا حد ولګوي دی وایي چې د دې مسلمان د وشتو په ځای کافر ولې نه وني نو دا چې اصل کې دا اعتراض کوي د الله په قرآن یې کوي چې د رب قرآن وایي زناکار له سزا ورکړه دی وایي دا زناکار خو کافر نه دی ده ته دومره غټه سزا ورکوي کافر ته ولې نه ورکوي ستا جواب دا دی په کم ټایم کې د کمې مسئلې ضرورت دی علما به بیانوي نن په
عنوان راټولول غواړم دویم لفظ بدعت دی بدعت وایي دې ته چې یو شیز دین نه راوکي دین وګڼي او ثواب پرې حاصلې د ثواب ذریعه ګڼي شیخ سرفرسان صفدر نور الله مرقدو فرمایي چې بدعت د ګناه کبیره نه غټه ګناه ده وجه دا د بدعت چې خلک کوي نو نوم ورته د دین ورکوي او کله چې د ناجیز شي ستا یو شیز دین نه دی او تا دین وګاڼو